کړي وا تعالی ما زندگی در کړي وا چې دا زندگی دې کم ځای کې لګولې ده او تا چې کم اعمال کړي نو اعمال دې څه اعمال کړي او د انسان داخل دې چې انسان عمل کوي او د دې انسان د عمل نه خلق بے پروا دي نه خبره ده نو دغه رنګ العیاذ بالله الله نه خبره ده نہ دا اللہ دا طرف نہ اعلان شوه دے اللہ رب العزت فرمائی چی بنیادم اسنا چی کم اعمال دی ندید پارما پرشتی مقرر کری کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین پرشتی میں مقرر کری دی او چی تسکے نو دا پرشتی ستا پا دی اعمالو بانی خبردار دی پوئی گی پی ان ربک لبالمرصاد ستا دا رب دا تا تا مرچزن دے سرنگی چی او خکاری خکار تا پا توجہ سرناس دی او دا خکاری سوچ او فکر نشاناس ترگی نظر دا پخکار باندی دقننگی دا اللہ پا نظر کے ہر بنیادم دے نا تمام مخلوقات او پدی مخلوقاتو کی چی دا سمر تاستا مخلوق کا پزمائی عزت مند اشیاء کاری دا یو سیز دا اللہ دا علم نباد ندے دین وجنا دا قیامت پورز بئی نو دا قیامت پورز باندی با دا اللہ دا طرف ندی بنیادم تا اویلیشی اقرأ کتابکا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل عمل نامه دی اولولا ننستا پا دی عمل نامہ کی تصدی داستا دا پارا کافی دی بس خدا سڑے انکار کی چیزما پا دی عمل نامہ کی صدی او دا عمل نامہ غلط دا اعمال زمان ندی نو انکار نشکا ولے حکو بالفرض والمحال انکار کی چی آو داستا چکم اعمال دیتا انکار کے او انکاری اکو چی دا زمان اعمال ندی نظم عزت مندو دویم نمبر اللہ رب العزت با دیزمکی تا حکم کی ستابانی چی دی بنیادم سکری داخل گوایا یومئذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها اللہ با دیزمکی تا حکم کی زمان دیز بندہ چی پتا کم اعمال کری دی نو دا اعمال دا زمان عزت مندو اخای سرگن دے گا کارے بے بداسمک لگے شی او داسمک بد دی بنیادم خلاف دا اللہ پا دربان کی دا دی بنیادم خلاف پا گواہ جوڑ شی اللہ دا عمل کرے اللہ دا عمل کرے اللہ دا عمل کرے دا خراب عمل کرے دے زمین عزت مند داسمک پا دی انسان بانی گواہ شی اول دا انسان دا عمل نامہ چی دا دا اسی کی او دی کی ہر یو سیز موجود دے ورا خبر دا غط خبر دا زمین عزت مندو نو اللہ رب العزت دا بدا سرے زمین عزت مند دا بسوئی ما لہذا الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا زمان پا دی عمل نامہ سشوی دی ما خود سک خبری کری سغت عمل میں کڑے سورکوٹ عمل میں کڑے طول پا دی عمل نامہ کی موجود دے نو دا انسان دا عمل نامہ زمین عزت مندو چاہتا چی پا خلاص عمل نامہ ملاو شوا نو دا خلاص عمل نامی اغسطون کے سڑے دا مکامیب وی دا مکامران وی دا با آوازو نکی ہا انقرو کتابیا اے خن قراشی زما دا عمل ناموں گو رہے ما تا دا پتوا چی اللہ با ما سے حساب کتاب کئی اللہ با ما سے دا کرم معاملہ کئی زما رب زمین عزت مند پا ما دید میرا بانا دی او چی کم سڑی تا عمل نامہ پا گس لاس ملاوی گی دا بخپل عمل نامہ ناخلی دا بدا اللہ شاہ توڑی اللہ دا طرفنا بزمی عزت مند حکم اکلشی دا لاس پر شاہ طرفنا پدی سینے کی رویس تریشی او دا بدا خپل عمل نامہ پا دس لاسمانی ورکشی دید وجنا قرآن وی چتر خلینا کما گفتگو اباسی کما خبر اباسی نگر یاد ساتر دی بتا اللہ نے جواب ورکی منگو تاسو اللہ رب العزت دی پابند کریو وقولو قولا سدیدا
کلم چې خبره کې نو صحیح خبره کوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے خلکو د الله نه ویریږئ او ایمان والو د الله نه ویریږئ او د رښتینو خلکو ملګرتیا وکړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی تاسو ته غټ ګناونه نه خیر چې لوی ګناونه سوي. صحابه کرام ورته فرمایل ورند الله محبوب راته وخیا. نبی علیہ السلام فرمایل الاشراک بالله، دا الله سره شریک جوړول دا لوی ګناه ده. الله سره شریک جوړول دا لوی ګناه ده. او به فرمایل وحقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول لوی ګناه ده. مور پلار نافرمانی کول دا لوی ګناه ده. او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډه والے وا او نیخ کې ناستو وی فرمایل او د دروغ خبرې دا لوی ګناه ده. او دروغ خبرې د ځان نه جوړ شوی خبرې دا یاد ساتئ دا لوی ګناه ده. اصحابي فرمایي رسول الله مبارک بار بار لګیو چې د ځان نه کوم خبرې خلک کوي. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار لګیو خبردار 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 دروغ ویل، خبردار دروغ ویل، خبردار دروغ ویل. ګوره دا ډېره لویه ګناه ده. دروغ ویل دا ډېره لویه ګناه ده. دا صحابي وی کاش چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ شي، ځکه د رسول الله دا جملې دوهراول او دا وینا کول دا دومره ډېر شو چې صحابه کرام وایي چې رسول الله چپ شي. نن موږ او تاسو په مجالسو کې لګیو نزان نه خبرې کوو، حقیقت نه ناشنا، بس یاره پلان کې ویلي دي، ډینګري ویلي دي، پلان کې داسې وایي، ډینګري داسې وایي. زمونږ ټولې خبرې په دې باندې بنا دي. الله رب العزت د قرآن کریم په دې ړومبنو آیاتونو کې په دې ړومبنو صفانو کې وایي زما عزتمندو ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. مخکې د مشرکانو د مکې تذکره کوي، هغې زما عزتمندو د مکې د مشرکانو تذکره کوي، د مکې د مشرکانو اعمال ذکر کوي، د مکې د مشرکانو الله سره شریک جوړاو، د الله خبره نه منله، د پیغمبر نافرمانی کوله. خو زما عزتمندو دغه ټولو دپاره الله رب العزت ثواب زما عزتمندو عقاب ذکر کړی دی، زورنه ذکر کړی. خو چې کله د عذاب علیم تذکره کوي چې دی بنیادم ته به دردناک عذاب ملاویږي، نو د عذاب علیم دپاره زما عزتمندو الله سبب او علت ذکر کړی بما کانوا یکذبون، چې دوی به دروغ ویلې. دروغ ویل دا د مسلمان شان نه دی. او دې زمانه کې منګ او تاسو چې نظر واچو نو زمونږ او تاسو مجالسو کې د دروغو خبرې، د دروغو تذکرې، د ځان نه جوړې شوي پروپیګنډې دا منګ کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې رسول الله مبارک پسې خلکو خبرې کولې. رسول الله مبارک خفه شو، غمجن شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله نبی فرمایي، الله رب العزت ته فرمایي اے پیغمبر خفه کېږه ما، ستانه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي وو دې خلکو هغه پیغمبرانو پسې وینا کړي، خبرې ورپسې کړي دي. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین، د دې کائنات شهزاده، د دې کائنات ته چې الله وجود د چا د برکت ورکړي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو درته ولې. او به په دې زمانه کې د رسول الله وارثان دا علما دي. او نن کومنګ او تاسو وګورو هر کو ته بوتغو اچرا پاسي هغه ټارګټ عالم دی، هغه علماء په سره دی بدی وي، هغه علماء په مزاح کوي، او علماء په خندا کوي، او علماء په ملنډه کوي. او به زمونږ د دې زماني دا نشور، زمونږ د دې زماني نوجوان زما عزتمند د هغه دغه عمل دا پروموټ کوي، دا اپریشیټ کوي، هغې له لایک ورکوي، هغه شیر کوي، هغه خوري. د الله په ذات مې قسم وي یو ورځ را روانه ده الله پاک پر دې تپوس درنه کوي. په دې مختص مکه په دې روی کائنات کې د ټولو نه بهترین خلک د الله په نظر کې علما دي. او هغه علما چې هغه نن ناست دي د هغې نه دنیا ته خیر خورېږي، هغه علما
چې هغه په تمام دنیا کې مسلم خلک دي علما چې لګي دي د خلکو د اصلاح کوي، لګي دي په معاشره کې دین خدمت کوي، قرآن بیانوي، علوم نبوت بیانوي، د رسول الله احادیث بیانوي. او زموږ عزتمندو د دې زماني بالمازه او یو امتیازات لغړ تغړ هغه زموږ عزتمندو را پاسي، هغه په علماو پسې ردی بدي شروع کی او به د علماو په شان کې کوم الفاظ استعمالي، د هغوی د پاره چې کوم الفاظ استعمالي دا الفاظ د یو شریف انسان نه، دا د بازار د یو د چکلی د پیداوار الفاظ هم نه چې چکله کې پیدا شوی، دا چې په چکله کې پیدای دا الفاظ د هغه حرامیم نه او دام ناشته. زموږ عزتمندو تاسو په دې سوشل میډیا باندې ګورئ، دا سه خلک په یو منصوبه لګي دي او هغه خلکو سوچ او فکر دا دی چې علما بدنام کا، چې علما بدنام شي نو خلک به علماو له ناراضي، چې خلک علماو له ناراضي نو خلک به دین نزد کوي، چې دین نزد کوي خود به خود د بيدینۍ سیلاب هر کور ته دننه کیږي، خود به خود ستا او زما معاشره بيدینۍ طرف ته ځي چې څوک دین نزد کوي. اوس کو تاسو کې وسړی وای چې لکه دلته په دې ملنګ مارکیټ کې یو ډاکټر دی او هغه ډاکټر هغه چې کوم دی خلکو لستن والا او هغه ستنې چې ډاکټر ولا والا هغه مریض مړ شو، بل سړی رااله الکه دغه ډاکټر لا پلان کې سړی ورغلو او هغه چې کوم دی هغه اپریشن کو او مړ شو، بل وراله هغه وی الکه دغه ډاکټر هغه سړی ته دوی ورکلا او هغه دوی چې هغه مریض په خړلا هغه مړ شو. نو چې درې سلور 15 کسان لګي چې دغه ډاکټر بدی بیان کی، بل اوس بل ډاکټر کلینیک ته تالاو لګي، څوک به ډاکټر لنه ورس هر سړی وای دا خو ډاکټر نه دی، دله خو چې څوک ورغلی مړ دی. او زموږ عزتمندو دکرنګي منصوبات په دې معاشره کې د علماو خلاف لګی دا، څوک لګی دي د علماو په جامه کې، کردار گفتار انداز دا د مولا دی. څه خلک بداسي چې د داستار خاون بی، خو هغه د داستار خاون به یو عمل داسې وي چې هغه عمل به د الله خوښ نه، هغه عمل به د شریعت سره تعلق نه ساتي، هغه عمل به د قرآن او د علوم نبوت سره تعلق نه ساتي، هغه د ذاتي فعل دی خو خلک به نسبت عالم ته کوي. کار به دې سړي غلط کړی، دا کوم چې د پټکي خاوند دی د غلط عمل کړی دی نو دا د ذاتي عمل دی. په دې سره علما ټارګټ کول، علماو په سره دی بدی ویل دا زموږ عزتمندو دا زموږ استاد لپاره مناسب نه دي. زه غلط ما، زه خطا ما، په ما کې غلطي ده، زه خطا کار ما، دا زما ذاتي عمل دی او دما د وجنه عالم بدنامول، عالم ته ګوته نیول زموږ عزتمندو دا خبره نه ده، بلکې دا به وایو چې د علماو د بدنامولو سازش شروع ده. څه خلک داسې دي چې هغه راولګي قرآن مخې ته کیدي او د قرآن ترجمه کوي، خو په دې ترجمه کې مقصد دا نه چې زه د عوامو اصلاح وکړم، مقصد دی چې زه به دې خلکو ته دا ښیم چې زه خو د قرآن خدمت کوما، زه د وحی الهي خدمت کوما او ټارګټ به مې د معاشرې کې دا مولای چې خلک د دې مولا نه متنفر شي. اوس دام یو کس دی دام راولګېده قرآن یې مخې ته ایښی دی، ترجمه کوما د قرآن آیات ویما خو تشریح د خپلې مرضۍ، ترجمه د خپلې مرضۍ، منماني خپله کوما. زموږ عزتمندو دا هم چې کوم دی زموږ عزتمندو د دې دپاره چې د نه خلکو په لږ کې دا راشي چې دا مولا بدنام کړه. څه خلک داسې چې زه مولا یم جرګه کوما، په جرګه کې د خلکو نه پیسې واما، امانت راله چا راکړی، امانت نه مې دیکه ورکړې ده، خېټه مې پیاچولې ده، دکاندار نه مې قرضه نستیری، ما ته شریعت وی، ما ته حدیث مبارک دی، رسول الله مبارک په د قرضداري کس جنازه نه کوله چې چا مو پسې قرض، رسول الله به اعلان وفرمایو الکه په دې سړي باندې چا قرض شته، چا به ویل زما په قرض دی،
به رسول الله مبارک فرمایي دا قرض په ذمہ اخلي چې دا به ادا کړ. کو چا به قرض په ذمہ واغستو نو رسول الله به جنازه وکړه، او کو چا به قرض په ذمہ وانه غستو رسول الله مبارک به جنازه نه کوله. اوس داسې ممي داسې ممي چې تانه پیسې اغستې، زمانه پیسې اغستې، تانه اغستې، بل نه اغستې، ستاد مجبورې نه پیدا اغستې، دا بم په دې معاشره کې داسې. اوس دا کردار دا به د دې سړي خپل عمل کمزورې وي. او کو دا ویم چیرې دا یو داسې دی او د دې وجې نه ټول علما ټارګېټ کوما، د دیندار خلک ټارګېټ کوما، دا مناسب نه. او زموږ عزتمندو زمونږ او ستاسو په دې KPK کې او بالخصوص تاسو زمونږ په دې ضلع 400 کې استاد العلماء زینت المحدثین شیخ القرآن والحدیث د دې زمانه یو عجیب محدث، د زمانه یو لوی فقیه زموږ عزتمند حضرت شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه بل ورځ یو تقریر کړی او دا په تقریر کې جملې سری داغه جملې داوي چې سخت کال چې د ایران او د امریکای جګړه شوه نو د امریکای چې په کوم ملک کې اډه وه نو ایران اکه ملک ټارګېټ کوه، هغه اډه ټارګېټ کړله، هغې بمباري شروع کړله، د هغې د وجنا د جازونو د فلایټونو هغه شیډول متاثره شو. نو ډېر خلک داسې وو چې هغه مدینې منورې ته مکې مکرمې ته د عبادت دپاره د عمرې دپاره تلل، دغه خلک پاتې شو، لا نه شو. ولې؟ ځکه فلایټونه نه تلل. چې کله د فلایټونو شیډول متاثره شو نو هغه دا وویلې چېرې زمونږ د پاکستان موجوده حکومت یو کردار ادا کو، او په دې موجوده حکومت سره موجوده چې کوم زمونږ د دې با پاکستان سابقه چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب داغه مبارک دا ویلې چې زمونږ د پاکستان او دغه فیلډ مارشل صاحب د دې دوه د حکومت پاکستان او د فیلډ مارشل د دوی پاغه مهنت او کوششونو سره د امریکای او د ایران په مابین کې هغه جنگ بندي او سورزو د پاره بند شولا. نو چې د ایران او د امریکای جنگ بند شو نو په سعودي باندې بمباری بند شوا، په قطر باندې بند شوا، په کویت باندې بند شوا، په بحرین باندې بند شوا، په عمان باندې بند شوا. د امریکای او د ایران په جنگ کې د ټول نه زیات نقصان د مسلمان ملک دی، د اسلامي ممالکو دی. او زموږ عزتمندو هغه دا ویلې چې زمونږ د دوه کسانو د برکته الله پاک په دې دنیا کې چې دا کم جنگونه روانو دغه جنگونه چې کم دی هغه څه شو، هغه بند شو، جنگ ودرېده. او زموږ عزتمندو شیخ صاحب جمله ویله او وروره هر یو سړی چې د چا په بدن کې جراثیم پراته دي هغه کېناسته او حضرت شیخ صاحب پسې ردې بدې شروع کړې. ولی شیخ صاحب یو جمله ویلې ده، هغه جمله دا ویلې ده چې د دوی د برکته کم جنگونه شروع په مسلمان ممالکو باندې ایران کوم بمباری کولا یا اسرائیل چې کوم منصوبه جوړه کړې وه هغه منصوبه ناکامه شوله. یقینا زمونږ په حکومت کې به هم کمزورۍ وي، یقینا زمونږ به د خپل فوج نه ګیله هم وي، دا نه چې موږ به ګیله نه وي، ګیلهمن به یو. خو د نبی علیه الصلاة والسلام حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه ته وایي وی ته به په دې غله باندې غله پرته ده، وی د دې غلې څوکیداري به کوې، د غلې خیال کوه چې دا غله د نه څوک یو نسي، غلې یو نسي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ناست دی، یو سړی رالی غله بوجه یې ډکوله او غله چې کوم دی وړله. حضرت ابو هریره ورته وایي څه کوې؟ وی یاره بچی مې نار دی کور کې لوږه ده نهاره ده غلې ته مې ضرورت دی وړه مې، فریاد یې ورته وکړو. ښځه ویل یوې څه خو بیا مه راځه. رسول الله مبارک ته سهار تپوس کوي څه معامله وه؟ یاره جی یو سړی راغلی و مجبوره و بېوسه و. نبی علیه السلام ورته ویل بیا به راځي، خیال کوه دا کس به بیا راځي. په سما باندې بیا بېګاله د شپې هغه رالی، بیا ده ونیوه
به ورته خپل فریاد وکړو به پرېښودو په سبا په درېیمه ورځ نبی علیه السلام ته بیا تپوس کوي څه وشو وایي چې هغه سړی بیا راغلی بس بیا مې چې کوم نظاري منت یې وکړو پرې مې ښودو ورته وایي بیا به راځي خیال کوه په درېیمه شپه رالی د د لاسه کلک ونیو وي نن خو د رسول الله ته پیش کومه ته خو قلارېږې ناره ورځ چې راشي بس بانې جوړې کړي دا ورته وایي ویم نن چې کوم دی بس پرې مې دا یو عمل به درته وښیمه او هغه عمل به داسې چې دا عمل ته کې نو ته آرام کوه د دې غلۍ نه به څوک غلا نه شي کولی دا به غله به محفوظ وي او څه آیات الکرسي ورته وښودله ویل دا وایه تلاوت د دې کوه او بیا آرام کوه ملاست ته آیات الکرسي د شپې ووایه بیا بېغمه په شمله دې له به څوک خواله نه راځي سهار چې رسول الله تپوس وکړو رسول الله ته وایي چې سړی بیا رالی بیا مې ونیوه او ورته مې ویل چې نن خو دې نه پرېږدمه نن به دې خامخا رسول الله ته پیش کومه رسول الله مبارک ورته وفرمیل سی ویل درته وی ما ته دا وویلی چې بس ټیک ده بیا به نه راځمه او دا آیت الکرسي وایه ستا به چې کوم دی آرام کوه بس د دې غني نه به څوک غلا نه شي کولی نبی علیه السلام وفرمیل وایي دا سړی دروغجن دی خو دا څه چې ته ویلي دی درته رښتې دی او بیا یې وفرمیل دا شیطان و شیطان الله وی ان الشیطان لکم عدو مبین دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی او نبی علیہ السلام الله فرمای دا شیطان په دشمنی باندې ونیسئ او شیطان چې ابلیس دی د چا د وجې نه چې سیدنا آدم علیه السلام د جنت نه راوتی دی هغه شیطان چې خدای وایي دا ستاسو دشمن دی خو چې یو خبره سمه کړې ده نو رسول الله مبارک فرمایي سمه خبره کړې ده نو زما د پاکستان دا حکومت زما پیل مارشل ټیک ته یقینا چې کمزورۍ خطا په هر چا کې شته په ما کې هم شته په تاسو کې هم شته خو د دې دا مطلب نه دی چې د یو سړي صحیح کار ته به هم غلط ویم چې ولې زما ورسره نه لګي نه چې کوم کار غلط دی هغې ته غلط وایو چې کوم کار ټیک دی هغې ته به ټیک وایي دا د مسلمان شیوه ده او زما عزتمندو زمونږ او ستاسو په معاشره کې حضرت شیخ صاحب یو جمله وویله بیا هغه وویل زمونږ حافظ صاحب و زمونږ او ستاسو په دې کتابونو کې د ټول نه لوی د الله کتاب قرآن مقدس اوچت کا دا قرآن مقدس زما عزتمندو د دې قرآن کریم د پاسه چې دا کوم زور زیر پیش دی دا په حجاج ابن یوسف کړی او حجاج ابن یوسف هغه ظالم بادشاہ دی چې هغه په زرګونو بې ګناه مسلمانان قتل کړي ظلم ته ظلم ویما جبر ته جبر ویما او چې کوم کار د اسلام د خدمت کړي هغې ته ویم چې دا کار د دین د خدمت کار کړي یقینا که زما په ملک کې په کوم ځای کې بدامني وي زما د ملک یو مسلمان بچی یو مسلمان خور چې دردیږي یا د ملک نه بار په دنیا په کومه کونه کې چې مسلمان ته تکلیف دی موږ د هر مسلمان په تکلیف باندې دردیږو خفه کیږو او موږ د الله نه غواړو چې زموږ په دې ملک کې بے پاکستان او بالخصوص افغانستان د دې په مابین کې چې دا کمې کشالي دي د دې دپاره علماء کرامو درخواستونه وکړل سوالونه وکړل وفدونه مقرر کړل چې دا کشالي ختم شي دا جنگونه ختم شي دا ضرورولۍ ماحول جوړ شي د ناحقه د مسلمان وینه پرې کول بند شي علماو پکې خپل کردار ادا کړی خو افسوس دا اوس زما عزتمندو یو سړی به راپاسي په خپله به چې کوم دی چې شکل ته وګوري نو داسې شکل به لکه د کور د چینجي او یا به داسې شکل وي که تاسو ورته وګورئ په غور سره ویسه چې کوم دی دا وي خلک وایي دا د چې کوم دی د دیر دی او دیر کې د شرنګل دی نو په دې دیر طرف ته چې ځي نو هلته خلک چېرته د دې لرګو سمسۍ جوړوي نو چې ته ورته وګورې سمه د لرګي سمسۍ ده او دا به علماو پسې خبرې کوي عالم به یادوي یو شیخ به یادوي د هغه خېټه داسې د هغه پلانکې اندام داسې نو هلکه زما خېټه خو ښکاري درته دا خپله توتي پوزې په شانتې پوزه درته نه ښکاري دا خپله چې کوم دی د خدای تعالی مسلمانه سمه د په شکال نګه درنه جوړه شوې ده خدای په دنیا ذلیله کړی په آخرت کې خو به خامخا ذلیله انشاءالله العزیز
اوس دته چې کوم نه لګیا دی او زه چې کوم ته دومره تکړه سړی ته دومره نر سړی نو ته دومره مهرباني وکړه چې ته دغه ځای نه راشه په دې خپل کلي کې شپه وکړه ته د نر سړی د خدای مسلمانه ته خو داسې ښکاري لکه یو سړي چې هغه د پلسټک جوړه شوې هغه اوان یې چې ډکوي هغه ګوډی وي او په ترخ کې چا نیولې زور ولا ورکي او د هغې نه ټوله هوا وځي نو داسې چپړه شوي ته خو داسې چپړ شوی د خدای مسلمان ستا په دې اندامونو کې خو ټول اندامونه داسې چپړ شوي دي لکه سړی چې په دې دغه باندې سړک باندې هغه دغه بلډوزر ګرځوي او شیشه راشي داسې چې کوم دی ایله کې دغه ته کاغذي شی ته جوړ کړي تا نه هم یو کاغذي شی جوړ شوی ته د علماو توهین کې ته علماو پسې سپکې وې ته علماو پسې سپورې ستغې وې او بیا هغه مسلمان ته وایم کوم مسلمان چې د ویډیو شیر کوي کوم مسلمان چې د هغې له لایک ورکوي تاسو په دې خوشحالېږئ چې دا د علماو توهین کوي دا د علماو سپکوالی کوي دا سنې یانېږئ یاد ساتئ رسول الله مبارک یو حدیث دی او زما عزتمند دا حدیث چې کوم دی په مستدرک حاکم کې موجود دی نبی علیہ السلام فرمائی اذا ابغض المسلمون علماءهم کله چې زما عزتمند دا مسلمانان د خپل علماء سره بغض او حسد او کینه شروع کی نبی علیہ السلام فرمایي رماهم الله عز وجل باربع خصال الله رب العزت په دوی باندې څلور قسمه چې کوم دی عذاب نازلې ښه یو زما عزتمندو رنبنه دا چې الله رب العزت په دوی باندې قحط سالی راولي الله رب العزت په دوی باندې قحط سالی راولي او دویم نمبر الله رب العزت په دوی باندې د وقت حاکم ظالم بادشاہ مسلط کی الله رب العزت حاکم وقت د طرف نه په دوی باندې ظلمونه شروع کی حاکم وقت بلګي په دوی ظلمونه کوي او دریم زما عزت مندو د دوی حکام او د دوی مشران چې کومي دا به خیانتګر وي نن ستا او زما د ملک خزانه په کوم ځای کې لګي تاسو ګورئ زمون د ملک خزاني د دې چې کوم واکداران دي دا واکداران زما نه دي دا مونږ مسلط کې په مونږ باندې مسلط شوي دي ولې مسلط دي زمونږ د دې اعمالو د وجنه زمونږ د اعمالو د وجنه زمن په دې ملک کې لګیا دی قتل و غارت شروع دی ویره توی کېږي سیلابونه رالل زلزلې رالې د خلکو کورونه وران شو د خلکو بچي تباه و برباد شو لیکن زما عزتمندو ستاسو او زمون د دې ملک 15 کاله خو په موږ باندې رسوبالي والا دلته بادشاهي وکړله او اوس هم وایي د بجلۍ په باره کې پلانکي صاحب سره میټینګ وکړو هلکه کور او سارا دې وران شه په دې 15 کاله کې میټینګ ختم نشو ستا سړک پوخ نشو ستا کوڅې پخې نشوې ستا د اوبو نظام ټیک نشو او چې تپوس کې څه کردار دی یاره موږ د دوی د کردار نه ډېر متاثر یو څه کردار دی هغه متاثره د کم کردار نه یو کردار خو به چې ته دې متاثره او سلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایل چې په دوی باندې بعد د دشمنانو پی در پی حمله راځي پی در پی د دشمنانو حمله نن کومنګ او تاسو نظر واچو روندنه ولکه تیل نشتا وړي نشتا گیس نشتا دا څه شي دي الکه د تیل موږ د سعودي ناخلو تیل موږ د کویت ناخلو تیل موږ د قطر ناخلو تیل نه عمان ناخلو تیل د بحرین ناخلو الکه لاره سمندري بندا ځکه په ملک کې د تیلو شارټیج دی گیس خو ستا خپل دی ال پی جی خو ستا خپله ده ستا په دې ملک کې یوازې په دې کې پی کې کې چې دا کم گیس دی دا ستا د دې ملک د 15 ملکونو په شان چې ستا په دې ملک 15 ملکونو سره نور شي د هغې دپاره کافي دی روزانه په بنیاد باندې ستا د دې ملک گیس په هوا کې برنه قضایي کېږي
پلکونو کیوبک زما عزت مند ستاسو گیس زمونږ د دې ملک ذخیره ده دا تبا کیږي روزانه تاسو کا گیس نشتا الګ سلندر خالی دی نو ځالته د ایران جګړه روان ده لار بندا سمندري لارې بندي ستا په دې ملک کې کوم خپل شي نه دي د دې سوال دی ستا په دې خپل ملک کې د خلکو بچي ټوټه ټوټه شو ستا د دې خپل صوبې د حکمران صح کردار دی او دا د دې حکمران قصور هم نه دی دا قصور زمون خپل دی او خپل قصور هم داسې دی چې کله من علماء پسې ردې بدې شروع کړلې الله پاک په موږ او تاسو باندې داسې ظالمان مسلط کړل زستا او زما په دې شپقدن کې پرون تقریبا 15 کسان وجلی شوي 15 کسان دا د قیامت علامې نه دي د مسلمان قتل د مسلمان بچی یتیمیدل د مسلمان په کور کې غوغا جوړېدل زما عزتمندو د دې قصوروارم عاصم منیر شو د دې قصوروارم حکومت ته دا خو زما خپل عمل دی دا زما خپل کردار دی زه په خپله سالم ما په ناب طول کې کمې زه کومه ملاوت زه کومه دروغ زه ویمه غیبت زه کومه چغلخوري زه کومه او زما عزتمندو ګناهګار علما شو عالم داسې نه وی عالم داسې نه وی عالم دا خبره ولې نه کوي عالم په منبر دا خبره نه کوي علما دله څه وکړي کم کار تعالی علماو کې زبر سمنات کی وابینو ناغه سمنات کی وابینو چې کوم نه یو سړی له بوټان ورکل چې بوټان یې ول ورکل نو ورته امین بتیز یو رب الدین بکې هغه یو ورځ امین مو ویلې رب الدین یې وکړ په بل ورځ باندې هغه امین او رب الدین نکول نا چا چې بوټان ورکړو او چا چې سره خبره کړې ناغه ته خوا کې ولاړو لکه څنګه چې رب الدین دې مونږ کو امین دې مونږ کو ویل یو جوړ بوټان نه راکړي په یو جوړ بوټان باندې بدل یو ځل رب الدین کوم یو ځل به امین وې منو څومره به وایم ستاد مولاس ته مولانا ګیله کې ته خپل کردار او خستانه کلی کې د مولا تنخواه څومره ده تا مولانا را لېږلې سدي تا مولانا ورکړې سدي ته د مولا په غم خپای تا د مولا لپاره څه کردار ادا کړې تا خو په مولا په صرف لکۍ تړلې ده خوراک تکې سکاک تکې ډکېږي ته مزې چړچې ستا دي او خبره بدله مولا کوي او چې کله د مولا د ته وایي چې ما پسې راځه نه په هغه وخت کې ته مولا پسې نه ځې هغه وخت کې په 500 روپۍ اوټ خرڅې هغه وخت کې چې کوم نه په د چو په پیلۍ باندې اوټ خرڅې هغه وخت کې چې کوم نه د ګډا مجلس تلاش د ګډاګانې سیږي نو دا زنده باد انت به ګډاګانې پس رواني زر ته چغه واما ما پس نه راځي کالو سر زه لګی ما چغه تواما دروغ مویا غیبت مکوا چغلخوري مکوا نه حق له چا مال مخورا د مسلمان خیر خوا جوړ شه د ګوندې څخه سلوک کوا تا کړه مور پلاس سره بد مکوا د مور پلاس سره خنګراو کا د مور پلاس سره احسان کوا یو خور د کونه دا غي خیال اوساتا یتیم د کور کې نه دا یتیم خیال اوساتا یو بیوسه ګوان کې نه دا بیوسه خیال اوساتا په ایمان وای ستاسو زمون په دې معاشره کې دا لکان لګي دا سټینګان دا د سټینګانو پیسې دلته به یو غریب ولاړی یو یتیم به ولاړی هغه ته 100 روپۍ نشي ورکولای تا کړی دا کردار دی ادا کړی دا سوچ دی کړی دا فکر دی کړی ته د خپل چم ګوان خیر خوایي من خو چې مدرسې له خبره کوم نو تر پسې وې استاد جی مدرسه خو غته ځای دی رانیولې دی مولوی صاحب دلته چې کوم یتیم دی ته د یتیم حق خورې ته د کونډې حق خورې ته د پلانکي حق خورې ما ستا حق خوړلې ستا د پلار حق مې خوړلې دی تا را لېږلې ده او چې دا پلانکي له ورکوه ما هغه خوړلې ده ته ما منې کړی
دلته په دې مدرسه کې یتیم شته، غریب شته، بیوسه شته، دلته د یو کونډې مور بچی شته، دلته یو بیوسه استاد شته، دلته د یو بیوسه بچی بیوسه مور بچی شته. زه په ایمان ووایا موږ تاسو ته سوچ کړی چې راځئ لاړ شو وګورو زما د وسه څه کېږي. زما پرېږده د خپل کلي ملا سره د څه سلوک دی، د خپل کلي علاقې د علما سره د څه سلوک دی. ملا صاحب به تاله په 15,000 روپۍ څه کوي؟ ته به 100-200 روپۍ د میاشتې ورکې. ملا به تاله چې کوم دی ته به غول لړې او ملا به ستا غول صفا کوي. ملا به ستا پوسکی ته هم ګلنار بیګم وایي ولې چې ته 1500 روپۍ ورکې. ته به آرامیتوب کې ستا د آرامیتوب به هم زه صفت کومه. ته به ظلم کې ستا ظلم ته به هم زه مظلومیت ویمه. دا خو نه کېږي، دا نشي کېدلی چې ته حرامي نسلن در نسلن ټیک ټاک برته یم چې پلار دې حرامي و تم حرامي نسل در نسل حرامي. ستا کردار ستا گفتار چې غلطي ټیک ټاک برته یم چې غلط لګي، چې صحیح ټیک ټاک برته یم چې صحیح لګي، چې د سر دشمن می غلط لګي ورته یم چې غلطي چې صحیح لګي صحیح، چې دا بای راوړی می زما د پلار نه پیدای، زما د خپل سکم مور نه پیدای، په کومه خېټه کې چې ما لتې والي، په مکه خېټه کې ده لتې والي، زما د ابۍ راوړی، زما د خپل پلار بچی، د کومې سینې پی چې هغه څکلي او د هغه سینې پی ما هم څکلي او غلطي په خدای مې قسم وي پورته ټیک ویمه. که څوک روټۍ بندۍ بند دي کی، که څوک پیسې بندۍ بند دي کی، او که څوک رحمن سلام اچول بندۍ بند دي کی. نه د سلام د چا محتاج یم، نه د روټۍ د چا محتاج یم، نه د چا د عزت محتاج یم، نه د چا د ملګو د پښتو د غیرت محتاج یم. دقه رنګې بې غیرت دې صحیح ما بس که څوک راته وایي چې بې غیرت دی بې غیرت یم، که څوک وایي چې بې پښتو یې بې پښتو یم، خدا پټکې نه خرڅوم. ما ته بله ستاسو لیکلي یو زنانه وایي وایي زما دا نکاح دی به پارم باندې دستخط وکړم، نکاح دې له چا تړلی؟ ما ته وایي والله دا خو ډېره پخوا تړلې شوې ده. ما خط ته اوس مانه دروغجن جوړې. زه تا نه تپوس کوم چې ستاسو په کلي کې ما نکاح نه تړلې، ما پارم باندې دستخط وکړو چې دا نکاح ما تړلې ده او سار له تا ته پته ولګي او ته ما ته چې مولوي صاحب دروغ څنګه دي؟ زه چې دروغ ویل خو ډېره لویه ګناه ده. ما ته چې مولوي صاحب چې یو سړي نکاح نه تړلې او هغه دا ما تړلې ده، دا رښتیا دي که دروغ دي؟ زه ورته چې دروغ دي. نه ما ته چې ته خو دروغجن یې، تا خو هم دا کار کړی. اوس خو به ته صفت وکړې شیره مولوي صاحب له ورغلمه او خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ورته الله پارم راله دستخط کا، نکاح پارم دې دا راله دستخط کا، ته به مې صفت وکړې، تا ته به ښه سړی ښکاره شم، خو به د الله په نظر کې سپکې ما، به د دې معاشرې په نظر کې سپکې ما. او که تا ته سهار له څوک وایي چې ستا دا ملا دروغجن دی، ستا د کلي دا ملا دروغجن دی، نو ته به مې وایې چې واقع دا دروغجن دی، تا ته مو سپک ښکارم. نو ښه نه ده چې ته هم چې نشم کولی. ته که خفه کېږي خفه شي، خیر دی، څه خبره نه ده، خو خدای ته خو مې صحیح خبره وکړه چې ما نه ده تړلې. الله ته پته ولګېدله چې دا سړی رښتیا وایي. دا کرامن کاتبین چې راسره دي دوی ته پته ولګي چې دې سړي رښتیا وویلې. که ته ما ته ښه سړی وې که بد سړی وې ستا پروا نشته. که ته ما باندې روټۍ بندې بنده کا، تنخوا دې راکې بندې بندې که هېڅ خبره نه ده، خو الله ته مې خپل کاغذ صفا کړ. نورې ډېرې ډنډې به مې لړلي، ډېرې کوتاهۍ به راکي، ډېرې خطاګانې به راکي، ډېرې غلطۍ به راکي، خو کوشش به دا کومه چې ستا هغه په ځان باندې روان شوم. دې د وجې عزتمندو مسلمانانو دا خبره ذهن کې واچوئ. نن یو لابي لګیا د کار کوي او هغه لابي په دې لګیا ده چې دا ملا بدنام کا، دا عالم بدنام کا. نو چې کله ملا بدنام شي خلک به علماو له خوا نه راځي او دې کې به هر قسمه خلک لګې دي کار کوي. دې کې به داسې وي لکه دغه ساقي جان دی کوڅه شی دی، دا د چلمپوزې په شان دي، دغه چلمپوزې دی، دغه د لرګي سمسۍ،
دغه چې کوم د بلچې لاس کې اوس دغه سړی دا شیم چې کوم نه دا شی دی په دې پوهېږي که نه دا کوداله مخې الله پاک دې چې په خپل غضب او په خپل څپېړه باندې ووالی کړي او الله دې ذلیله کړي خدای م خوار نه که امین پې ووایه کلک امین وایه مه یارېږئ تې اسه ټپوس بچی دی چې دا به چې کوم نه دغه کوي او دا بېغیرته په دې دی چې ډېر لرې ناست دی ګینې چې ته یې پکې پسې چا جوړان نه کړې که نه نو مړه بس بیا به مونږ مولی نه شو په دې وخت په دې پاکستان کې وخت نه تېرو او زه د خپل ملک دې بېغیرته حکمرانانو ته ویم ای بېغیرتو سار له به دام چې کوم نه چا تخته کړی تاسو به وایئ دا د دې مولیانو د لاسه دا د غره چې کوم نه بزره هغه قاق چې والی اقه شی دی نو دا سمساره به چا وجلي تاسو به وایئ چې دا د دې مولیانو د لاسه نو تاسو کورغر کو په تاسو څه چل شوی دی او تاسو هم چې کوم نه صرف موږ د ښکارو دی حکمران ته موږ ښکارو دی دارو ول ته موږ ښکارو چې ته مولا ټوخې وکړي هغه ته مخ ته بوجۍ چولې هغې روان کړی او په دې خلکو باندې د دوی په پته نه لګي چې وصف یې نه راشي خو څه چل دی نو دې بېغیرته حکمرانانو ته م وایو دې بېننګ او بې پښتو حکمرانانو ته م وایو دا تالیسټې حکمرانانو ته م وایو چې د خدای خاطر وکئ که یو سړی سمولی چې سمې کوي که نه شي سمولی چې څوک یې سم کړي هغه انعام ورکوي انعام والا ورکوي دا کار ماله پکار و چې ما کړی وی تاسو وکړو خو چېرته غریب پسې راپاسه په هغه باندې لاس اوچت کا او دلته به چې کوم دی یو کتغوب وتغوب د انګا او د بنګا هغه باندې به چې کوم دی وروره یو دوه به یې مخکې روان کړي دوه به یې وروسته روان کړي بس هغه به چې کوم دی ځان نه پلاتون جوړ کړی زمونږ د آخر کې به صاحب سلام علیکم صاحب نه ټې پوره کول صاحب سلام علیکم صاحب پکې څه ته وایي الله پاک دې موږ او تاسو ته پوهه او سمجھ را نصیب کړي موږ او تاسو توبه به وباسو توبه به ټیک ټاک وباسو او د ګناه په کار کې به د دې خلکو ملګرتیا نه کوو هېڅ هم نشئ کولی په دې دغه کې یو آپشن موجود وي چې راپورټ پرې وښئ او ته دا کورغر کې خدای تباه او برباد کړي ځان نه انپرنټ یې کوي هغه ته هم پته ده چې دا خوارپړک ډېر دي د مردارې مچان ډېر دي په دې پوهېږي که نه ابي دیګر مولوي صاحب رحمت الله علیه ته چا ویلې وایي ستا خلک ډېر دي که زما خلک ډېر دي وایي ته تقریر کې تاله خلک ډېر راځي که ماله خلک ډېر راځي اډمو ډمه وډمه هغه ورته علاوه مردارې له مچان ډېر راځي غلو له چې کوم دی مچان ډېر راځي ستا مثال د ډېران او د غلو دی د شاتو مچۍ چېرته کله ناکله راځي پوه شو که شاتو له چې کوم دی مچۍ لږې راځي نو مردارو ګومنګ چاته وایي چې هلکه د مدرسې ویډیو د شعر یې کا نو په هغې باندې د شعر دا بټن باندې چې کوم دی ګوتې خوږېږي هلکه چاله د مدرسې دعوت ورکا نو په هغې ګوتې خوږېږي هلکه دا چېرته لاین که نو هغې باندې ګوتې خوږېږي هلکه د الله د دین پیغام دی دا شعر کا په هغې باندې ګوتې خوږېږي او چې ګورو د داسې مردار او د داسې کچرو خلکو چې کوم دی دغه به اسمان ته به رسېدلي چې ګوري موبایل هر طرف ته به دا خلک دا زمونږ تاسو ته په دې جرم کې شریک یو او هغه خلکو ته م ویم چې د ده هغې شیر کړي چې تاسو دا ګورئ هلکه خدای قرآن ته وګوره په دې پوهېږي د ده د مجمع مخې دا کاسه مخې د ده دا شکل چې خلکو ته ښې دا څه چې کوم دی هغه ویزه پې تېره شوي او دستونه پې لګېدلي هغه ویزه چې ډېرې خرابه شوي او هغه وجود یې ټول دقه شان شوي دا خېټه هم پکې ورته نه شوي هغه شی دی ته دا څه خلکو ته ښې خدای د خوار نه که کاغذ نه چا جوړ کړی د پترۍ جاز دی الله پاک دې د دې ذلیلانو خلکو نه موږ او تاسو خلاص کړي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.